الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين دا سورہ مجادلہ آخری رکو دا منافقانو باس اللہ تعالیٰ کئی او د منافقانو د حالت نه پیغمبر خدا ته الله تعجب ور کوي چې د دې منافقانو د حالت باندې پیغمبر تعجب وکا یو طرف ته الله کتاب نازلیږي او پیغمبر اسلام بنفس نفیس په خپل داګي درسونه ور کوي او د مدینه منورې دور دی او بل طرف ته منافقان د يهودو نه تاویږي را تاویږي او د يهودو سیارانی او دوستانی ساتي او د يهودو ته د مسلمانانو پټ پټ رازونه وایي دا ډېر لویه تعجب خبره ده چې د قرآن د نزول په وخت کې چې جناب رسول الله د بیانونه کوي او دا دومره ذلیل کافر دی دا منافق چې په ده باندې څه اثر نه کېږي دا اثر نه کېدل د قرآن د درسونو دا ګورې د منافقت رګي په سړي کې ځکه دا نه لګي په سړي باندې علم ترا ته نه ګورې پیغمبره صلی الله علیه وسلم د دې حالت عجیبه ته نه ګورې الی الذین تولوا قوما هغې کسانو ته تولو چې دوی اوړي او دوستانه کوي قوما د یو قوم سره غضب الله علیهم چې په هغه قوم باندې الله غصه شوی دی نو دا الذین مستاق منافقان دي او د تولو مستاق منافقان دي او د قوما غضب الله علیهم مستاق دا یهود قبیسان دي ته نه ګورې هغې دعویدارو د ایمان او د اسلام ته چې وروړي او دوستانه کوي د داسې یو قوم سره غضب الله علیهم چې په هغې الله غصه شوی دی ما هم منکم نه دي دا منافقان ستاسو نه هم ولا منهم نه پوره د هغوی نه دي ځکه چې یهود خو په ډاګه کافر دي ړیم کافر دی او خلیم کافره ده او دوی د خولې د حده پورې مؤمنان او مسلمانان او پړه کې کافران دي او ستاسو په شان هم نه دي ستاسو هم نه دي ځکه تاسو خو د دل و جان په لحاظ سره مؤمنان یئ او دوی تش د ژبې په د حده پورې مسلمانان دي نو ستاسو نه هم نه دي او د هغوی نه هم نه دي بلکې قرآن بل ځای وایي مذبذبین بین ذلک ولا الی هؤلاء ولا الی هؤلاء دا متردد دي د مسلمانانو د جماعت او د کفارو د جماعت په منځ کې د کفر او د اسلام پر منځ کې نه تاسو ته پوره منسوب دي او نه کفارو ته پوره منسوب دي ویحلفون علی الکذب او قسمونه خوري په دروغ باندې یحلفون علی الکذب معنا دا ده چې د قسمونه خوري په دروغ باندې د دروغو په خبرو باندې وهم یعلمون او دی ښه پوهېږي چې دا موږ را قسمونه په دروغ باندې خورو او د دې به موږ ته الله تعالی به سزا راکوي اعد الله لهم عذابا شدیدا تیار کړی دی الله دې منافقانو لپاره عذاب سخت انتہائی سخت عذاب به الله منافق ته ورکوي او د هغې بل ځای کې قرآن کې تصریح راغلی ده ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار منافقان به په هغه طبقه لاندې کې د وي د اور نه یعنې د ټولو نه بدترین عذاب د یهودو نه د نسواراو نه د مجوسو نه د دهریانو نه او د مختلف قسم کافرانو نه د ټولو نه لاندې د جهنم چې کومه طبقه ده درک اسفل دی هغه الله د منافق دپاره مخصوص کړی دی ځکه چې د ټولو کفارو ضرر اسلام و مسلمانانو ته دومره نه دی
څومره ضرر چې د منافق د لاسه دی. دا نن چې په پاکستان کې شریعت نه راځي نو د امریکا برای راست کراله او تورې راواګېسه چې مه راولئ شریعت، موږ به زنانه او نارینه ټول پاسو شریعت به راولو. خو منافق مسلط دی او منافق د اسلام په لار کې رکاوټ دی. زما استانه زیاتې دعوې کوي چې زه مدینی ریاست به راولم او پلانې به راولم او پلانې به راولم، دا قسم دعوې کوي او په حقیقت کې عمل دونه بدترین دی چې د کفر حمایت او د بېدینۍ حمایت کې دا خلک اړم دی لګیا دي. اعد الله لهم عذابا شدیدا، تیار کړی دی الله دوی دپاره عذاب سخت. انهم ساء ما كانوا يعملون، انهم یقینا دا منافقان ساء ډېر بد دی ما كانوا يعملون هغه چې دوی څه عمل کوي. اتخذوا ایمانهم جنة، نیولی دی دوی خپلو قسمونو لرا خپلو ایمانونو لرا جنتن ډال. جنه ډال ته ویلې کېږي. دوی نیولی دی خپلو ایمانونو خپلو قسمونو لرا جنتن ډال. فصدوا عن سبیل الله، پس بند شوي دي دوی د دین د الله نه، دا چې لازمه معنا شي. او پسدو بندئی خلکو لرا د دین د الله نه. فلهم عذاب مهین، دوی دپاره عذاب سپک دی. چونکې منافق همیشه د الله دین ته سپک کتلی، د الله پیغمبر ته سپک کتلی، نو الله رب العزت ورته عذاب من جنس العمل به ورکوي، یعنی الله به ذلیل او خوار کی. دا منافقان دا کار د سره پاره کوي، د کافرانو دا پیچا او د کافرانو دا تابعداري دا د دې دپاره کوي چې د هغې نه مالونه او دولتونه حاصل کړي او په هغې باندې خپل بال بچ وساتي او د هغې سیالۍ په هغې باندې برابر کړي. نو قرآن وفرمایل لن تغنی عنهم اموالهم، اچھرې به بې پروا نه کي، دپر به نه کي، فایده به ور نه کي، عنهم د دې منافقانو نه، اموالهم مالونه د دوی، ولا اولادهم او نه بچي د دوی، من الله شیء د عذاب د الله نه هیڅ نه به دغه مال د عذاب د الله نه خلاص کی او نه به دا بچي خلاص کی. اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون، دا کسان موصوف په دې صفتونو. اولئک اسم اشاره ده، پرې سره اشاره وي هغه اشخاص ته چې موصوف وي په صفتونو باندې، دا کسان چې موصوف دي په ناکار صفتونو باندې. اصحاب النار دا مرګري د اور دي، هم فیها خالدون، دوی به ای پر اور کې همیشه. دا پورا عذاب دا دی چې د جهنم کې به ای او د جهنم مرګري وي او په طریقه د همیشګیرت باندې وي. یوم یبعثهم الله جمیعا، هغه ورځ چې راپورته به کي الله دوی لره ټول. دا منافقان به الله را ژوندي کي او خپل دربار کې به پیش کي. فیحلفون له، پس قسمونه به خوري الله ته او وی به الله زمونږ د ستا په ذات قسمي، ما کنا مشرکین، موږ خو مشرکان نه وو، موږ خو د مشرکانو ملګرتیا نه ده کړې. کما یحلفون لکم، لکه څنګه چې قسمونه خوري تاسو ته. څنګه چې دنیا کې تاسو ته قسمونه خوري په خپل اسلام او ایمان باندې او مؤمنانو تاسو مطمئن کوي دا منافقان، نو چې د سړي کوم عادت ساز شي نو هغه بیا هر ځای کې کوي. نو د احکم الحاکمین او د عالم بذات الصدور په مخ کې هم لګیا دي دروغ وایي. او بیا قرآن وایي ویحسبون انهم علی شیء، دوی ګمان کوي چې دوی په یو ډېر لوی څیز باندې دي، ډېره لویه چالاکي. وره څنګه داسې خلک مړه وخت تېروي، ګزاره کوه، هغه سره هم ها ها کوه، هغه سره هم ها ها کوه. هوښیارتیا دې ته وایي. منافقان ګمان کوي چې دا منافقان په یو ډېر لوی شي باندې دي، لویه چالاکۍ باندې دي چې د اسلام او د کفر پر منځ کې داسې په آرام باندې چلیږي او د کفر نه پیدې هم حاصلوي او د اسلام نه پیدې هم حاصلوي.
سر خیر دا کم خلک چې موږ باندې سربراهان مقرر دي که دوی اعلان کفر وکړي نو څوک یې پرېږدي بیا د مسلمانانو مشري نشي کولی او بل طرف ته سترګه کونه چېرته وهي هلته یورپ ته او هلته امریکې ته او هلته یهودو ته او هلته قادیانیانو ته هلته بېدینو ته نو ځکه وایي الا انهم هم الکاذبون الا خبردار در حرف تنبیه دی انهم یقینا دا منافقان هم الکاذبون دی دوی دروغجن لوی دروغ وایي د منافق په دریو علاماتو یا څلورو علاماتو کې کوم چې په حدیثو کې راغلي یو پکې دروغ دي استحوذ علیهم الشیطان غلبه حاصل کړی په دوی باندې شیطان پې غالب شوی دی او شیطان خپل غلامان او خپل مقهور او خپل دسترس لاندې راوستی دي فانساهم ذکر الله پس هېر کړی دی د منافقانو نه ذکر د الله شیطان پہ مسلط شوی دی د الله ذکر یې ته هېر کړی دی د الله ذکر دام دی چې سړی سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم خو د الله اصل ذکر دا دی چې د ژوند په هر اړخ کې دی الله تا ته یادي ترې پرې سوچ کې یې چې دا کومه خبره کوم دا د الله د رضا ده او که د هغه د خفه کېدلو ده دا کوم کار کوم دا د الله د رضا دی او که د هغه د خفه کېدلو دی اولئک حزب الشیطان دا کسان ډله د شیطان دا منافق نه پیژني دا د شیطان ډله ده الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون خبردار یقینا ډله د شیطان عمده تاوانی ده لوی تاوان د دې نه بل څه دی چې سړی خپل آخرت وبیلي او سړی ځان د جهنم د اور مستحق ساز کی د دې نه لوی خسران بل نشته ان الذين يحادون الله ورسوله اولئك في الارذلين كتب الله لاغلبن انا ورسلي ان الله قوي عزيز ان الذين يحادون الله یقینا کسان چې دشمنی کوي مخالفت کوي د الله سره د یحادون معنا یخالفون او د یحدون معنا دا ده یقینا هغه کسان یحادون الله چې دوی نافرمانی کوي د الله دشمنی کوي د الله ورسوله د رسول د الله اولئک فی الارذلین دا کسان د الله او رسول مخالفت کوونکي د الله او رسول دشمنی کوونکي دا به په ذلیلانو خلکو کې كتب الله لاغلبن انا ورسلي كتب الله لیک کړی دی الله هغه د الله لیک څه دی ځان سره کړی دی چې لاغلبن انا خامخا غالب به یم زه او زما پیغمبران زما پیغمبران به غالب وي او ولې ان الله قوي عزیز یقینا الله قوي او مضبوط دی او عزیز الله زورور دی چې د هر چا په کار کې کار دی او د هغه په کار کې به د هېچا کار نه وي هېڅوک د هغه په کار کې رکاوټ نشي سازېدلی دا د عزیز ترجمه ده لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم وأبناءهم وإخوانهم وعشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله لا إن حزب الله هم المفلحون لا تجد قوما پیغمبره د قرآن لستون کی یا مخاطبه نه به مومي یو قوم لره یؤمن بالله والیوم الآخر یوادون من حاد الله ورسوله نه به مومي په دنیا کې داسې یو قوم چې په الله او قیامت باندې ایمانی او بیا دې مینه کوي د هغه چا سره چې هغه دشمنی کوي د الله او د رسول سره داسې مومن به راته ونه ښیې چې د هغه ایمان په الله او په قیامت وي او بیا د هغې کافر او مشرک او منافق او بېدینه سره یارانه او دوستانه کوي
ځکه چې په زړه کې به یا د الله مینه جمع کیږي او یا به د الله تعالی د دشمنانو مینه جمع کیږي. دواړه د یو انسان په اړه کې نشي جمع کېدلی. یو سړی دعوه کوي د ایمان بالله او د ایمان بالقیامه، معنا یې دا ده چې زما مینه او محبت د الله سره دی، او بل طرف ته د مینه کوي د هغه چا سره حاد الله و رسوله چې مخالفت کوي د الله او د رسول، دشمنی کوي د الله او د رسول سره. ولو کانوا آباءهم، اگر که دا مخالفین دشمنان د الله او د رسول دا پلاران د دوی ولی نوي، او ابناءهم یا زامنی ولی نوي، او اخوانهم یا رونه ولی نوي، او عشیرتهم یا قوم و قبیله ولی نوي. علماء تفسیر لیکي وی دا آیاتونه د ابو عبیده زوی جراح رضی الله تعالی عنه په باره کې راغلي. په بدر کې ابو عبیده عشره مبشره کې صحابي دی او لقب امین هذه الامه دی. په بخاری کې به تاسو نه راشي. هغه پلارې توره په لاس په ده پسې ګرځي. څو ځله ابو عبیده وایي ما به توره زما پلار به زما د تورې لاندې راغی، ما به توره واړوله، خدا بد قسمت بس ما پسې ګرځېده، ما پسې ګرځېده، نو بس راڅور شوم او په توره مې و مړه مې کړه په خپله باندې. دارنګې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه په احد کې په عبدالرحمن ابن ابي بکر پسې ګرځېده. یو ځای بیا ناستو، په عبدالرحمن خو الله مهرباني وکړه بیا سم مسلمان شو، نو پلار او زوی ناستې ګپ لګوي، ورته وایي یاره بابا جي څو ځله مې تورې لاندې رالې خو ما به توره واپس کړه. هغه ویل بچیا زه خو په تا پسې ګرځېدم توره په لاس چې کوم ځای کې به عبدالرحمن زما د تورې لاندې راشي او زه به یو خرپ تېر کړم. او حضرت عمر رضی الله تعالی عنه په یو غزا کې د هغه ماما دی عاص ابن هشام د هغه نوم دی، او نه قلارېده، تورې ورته راواړوله او یو خرپ یې تېر کړ، مړی کړ. وعشیرته بل مصعب ابن عمیر رضی الله تعالی عنه کم چې په احد کې شهید شو، د ده رور د ده مخې له راغی کافر دی او مصعب ولګېد وی و د خپل ور مړی کړ. و اخوانهم وعشیرتهم د بدر په غزا کې شیبه عتبه شیبه ولید ابن عتبه دا درې کسان راووتل. دې ته مبارزه وایي چې سپونه ساز شي او یو کس روزي او مبارزه روزي که د سپونو کې نری روزي ماته او دې ته مبارزه وایي. نو هغه دی مبارزه وکړه او چیلنج یې ورکړه چې روزي. درې انصاري مدینه وروواته. هغې ته نه تپوس وکړه تاسو څوک یې؟ ویل موږ انصار. ویل لا نبتغیکم، موږ تاسو نه غواړو، موږ خپل وروڼه غواړو. قریشیان نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپل کور والا علی، حمزه او ابو عبیده زوی د حارث ته روزي. حضرت حمزه رضی الله تعالی عنه عتبه سره غالبا بخاری کې براشي، او دغه د علی د عتبه سره سره د شیبه سره یا بالعکس، او ابو عبیده زوی د حارث د پیغمبر خدا د تر زوی هغه د ولید زوی د عتبه سره مخامخ شو.
علي صاحب او حمزه خو د ګزار سره هغه دواړه بېغمه کړه او بیا ابو عبیده او عبیده زوی د حارث او دا ولید یو بل سره په تورو یو بل واهه هغې پرې رامنډه کړه او بس ولید یې ووهه ختم یې کړه او ابو عبیده زوی د حارث یې راپوږه کړه او رایوست نو او عشیرتهم دا دغه کفار درې واڼه پیغمبر خدا ته په کورنۍ کې انتهایی نږدې وو د یوې قبیلې خاوندانو او چې کله د ایمان او د اسلام او د کفر او د شرک مقابله راشي نو بیا مؤمن نه پلار پیژني نه رور پیژني او نه قوم پیژني او نه قبیله بیا پیژني او که چا پکې دا پیژندل دا د کامل مؤمن خاوند نه دی بلکې مؤمن نه دی دا ولو کانوا آباءهم اگر که پلاران یې ولي نه لکه ابو عبیده چې خراب تیر کا او ابناهم یا زامن یې ولي نه لکه ابوبکر صدیق چې عبدالرحمن ته وایي په تا پسې ګرځېدم او اخوانهم یا وروڼه ولي نه لکه مصعب ابن عمیر خپل رور وواهه مړی کا او عشیرتهم یا یې قبیله ولي نه علي او حمزه ابو او عبیده هغې عتبه او شیبه او ولید زوی د عتبه ووجل اولئک کتب فی قلوبهم الایمان دا کسان دي چې لیکلی دی الله پړونو د دوی کې ایمان لره الله یې دا ایمان پړونو کې درج کړی دی وایدهم بروح منه او مضبوط کړي دي را په یو روح سره د جانب خپل نه جبریل علیه السلام مراد دی یا قرآن کریم مراد دی یا هغه خوشحالي په اسلام باندې او تمکین په اسلام او ایمان باندې مراد دی ويدخلهم جنات تجري من تحت الانهار دنه بکی دوی لرا باغونو ته چې چلیږي با لاندې د هغې نه مختلفې ولې انهار د نهر جمع ده 4 قسمه نهرونه به وي خالدین فیها همیشه به اوسېږي په دې کې اتمام نعمت او لویه خبره دا ده چې رضی الله عنهم الله به راضي وي د دوی نه چې کله د الله دپاره سړی په پلار وار کوي او په رور باندې ګزار کوي او په زوی باندې ګزار کوي او په قبیله باندې ګزار کوي هغې خلکونه به الله نه راضي کېږي نو چا نه به راضي کېږي رضی الله عنهم راضي دی الله د دوی نه ورضو عنه دوی راضي دي د الله نه اولئک حزب الله دا د خدای ډله ده د خدای ډله پیژني دا د خدای ډله ده چا پکې پلار نه پیژني رور نه پیژني خور نه پیژني مور نه پیژني قوم او قبیله نه پیژني چې کله هغه د کفر په سب کې ولاړي الا ان حزب الله هم المفلحون خبردار یقینا ډله د الله عمده کامیاب ده واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین یا الله موږ د قرآن په اسرارو لطایفو ترجمو باریکو باندې پوهې کې د سره سره الله موږ له پرې باندې کامل مکمل عمل کولو توفیق راکړي قرآني نظام د شریعت نظام په تمام جهان خاص کر پاکستان کې راولي څوک دې له کار کوي کامیابي کې څوک مخالفت کوي هدایت ورته وکړي که بد قسمتۍ تباهي کې الله زموږ ټولو په حالت رحم وکړي څونه زموږ مشران کشران زنانه نارینه او پاتې ټولو بخي څونه بیماران د مسلمان دي خدای صحت کامل عاجله ورکړي خدای زموږ دا مدرسه جامعه تعلیم الاسلام مندني خدای ډېره زموږ په غریبۍ کې او په بېوسۍ کې موږ خدای پاک دې یو بنیادي خیرې ته زموږ تعاون او امداد وکړي او څوک چې زموږ سره په دې کې تعاون کوي او په هر لحاظ سره تعاون کوي که د مدرسې طالبان دي که استادان دي او که عام مسلمانان دي الله رب العزت دې په علم کې عمل کې بچو کې کاروبار کې خیر او برکت واچوي الله چې دې ته څوک هم ضرر رسوي هدایت ورته وکړي که بد قسمت الله هغه څه ورسه وکړي چې څه مستحقي اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الآخرة حسنه وقنا